کله چې د قیامت ورځ شي او دا تمام خلک الله رب العزت مخې ته ودرېږي او دا تمام خلک به د الله مخې ته ولاړي، په دې خلکو کې به الله رب العزت یو قوم لا یو ډلې لا یو درجه ورکي. داسې درجه ول ورکي الله رب العزت فرمایي منابر من نور، چې د نور نه د زبرجدو نه د دې نه به منبر تیار شوی او دیو پیناسي. پیغمبران بم غبطه کې پیغمبران بم وایي یا الله دا څوک دی چې دا دومره لویه درجه ولتا ورکړه. پیغمبران به غبطه کې یا الله دوی له دې دومره لویه درجه ورکړي، یا الله موږ لم دا درجه دا څوک دی. شهدا به هم غبطه کې، شهدا به وایي یا الله دا څوک دی دومره لویه درجه دې له ورکړي ده، یا الله مالم او موږ لم دومره لویه درجه راکړه. غبطه به کوي، دغه به پیغمبران هم نه، دغه به شهدا هم نه. دا به څوک چې الله رب العزت دومره لویه درجه ورکړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي المتحابون فی جلالی، دا به هغه خلک چې زما سره مینه کوي، زما سره مینه کوي، زما رضا لټولي، زما رضامندي لټي او زما سره مینه محبت کې. الله رب العزت فرمایي دې به زه دومره لویه درجه ورکم چې پیغمبران به هم غبطه کوي، شهدا به هم غبطه کوي. پیغمبران د الله هغه مخلوق دی چې د الله نه څه وغواړي الله رب العزت ته ورکوي. شهدا د هغه خلک دی چې دوی په خپلو بدنونو باندې لوبې کوي، چې څه وغواړي الله رب العزت یې ورکوي. لیکن د دوی نه الله رب العزت د الله سره مینه محبت کولو والا دین لویه درجه ورکوي.